موسی علیہ السلام طرف وحی را لګي. موسی علیہ السلام په منډه باندې لاړ شه، زما یو ولی او دوست وفات دی، جنازه وکړه. موسی علیہ السلام را روان شو، کلی کې تپوس وکړه پلانې. هغه ویل سه پلانې خو ډېر لانجمار او خدای ګمون خو دې دوست په مول راوستي. تاسو ته عام پښتو کې خبره کوم، ښه ساده پښتو کې. هم دې پلانې کلی ته شړلې دی هلته چې ورغه تپوس وکړو. هغه ویل صاحب موږ خو د کار ایستلي په پلانې کلي ته، آخري کې ځنګل ته، په ځنګل کې مسافرۍ کې بیا نه خبر اوږدېږي خو یو نقطه عرض کومه. په مسافرۍ کې وفات شوی دی. موسی علیہ السلام جنازه وکړو. چند کسان دي جنازه وکړې شو. موسی علیہ السلام یا الله هر یو کس د دې خبرې ګوی ورکوي چې موږ د سپېږمو راوستي پلاني کلي ته، پلاني کلي ته، پلاني و آخر کې ځنګل ته. رب په کومه خبره باندې ستا دوست دی؟ رب ته وحی را لېږي موسی علیہ السلام دا کس اگر چې دا خلق د دې خبرې ګوی ورکوي لیکن د زما د دوست سره تعلق و، زما د دوست د الله دوستان څوک دي؟ د الله دوستان چې کوم دي دا مؤمنان دي. دی عظیم کتاب باندې څو فایده لري. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. څو فایده لري؟ متقیان پاک دامن. الحمدللہ. اے موسی علیہ السلام دی کسانو ته خوشخبری وکړه ورکا چا چې بدی جنازه کې شرکت کړي دی ما بندا چې زما د دوست سره تعلق هو هغې ته مې بخښنه کړې ده. ملګرو داسې معمولی کار نه دی. نن تاسو یو غټ تړیسمار کړی دی، غټ تړیسمار. امام الانبیا واپس کېږي د جهاد نه، میدان نه. کرامو ته فرمایي چې اوس موږ د جهاد اصغر نه واپس کېږو جهاد اکبر ته. صحابه کرام یا رسول الله مبارکه د دې نه بل غټ جهاد دا خو د تورو شلنګهار کې. امام الانبیا فرمایل دغه جهاد کله کله د کافرو سره په میدان کې کافر ظاهر برابر مخامخ ویني، او یو جهاد اکبر دی چې هغه د نفس او د شیطان سره دی. دا داسې میدان دی چې داړو سره ویني کېدی په سترګو باندې میدان راځي. او دا کوم چې مد مقابل کې دی کافر شیطانې نفسې، دا دوه بیا بلاګان دي او دا دو دشمنان دي، یو داخلي دی یو خارجي دی. داخلي نفس دی او خارجي شیطان دی. پټ دی د خبرې خیسواله کې بے په دلایل ګوري او نفس دواړه چې یو ځای شي نو دوز مریان یو ګیدړ مات کړی دی، دو ګیدړانو یو زمری مات کړی دی، خوړلی دی. ورته وی فرمایل دا موږ د جهاد اکبر نه اوس جهاد اصغر نه جهاد اکبر ته رالو. ای صحابه کرامو دا نفس او شیطان سره جهاد دا داسې دی چې دا دشمن په نظر باندې نه راځي. الحمدلله تاسو جهاد اکبر کې ناست دي. ښه و دې ټیم کې دا بوډاګان څه وایي چې یو زبردست یو کپچې وي دا که نه د بوډاګانو چې داسې ډکې پکې ودرېږي او د نور ته دې تکیه لګولي او څوک یې راوړي ویس کې او په ارام صادر راکړه دا غواړي که نه غواړي. او ما غوندې خوار یم یو خدای په ناټو کې غوښه هم نشته دی، دا داسې ناست دی وچې یو طرف باندې وړی او بل طرف باندې وړی. دا بعضې ښې سړی سره وي نو تیار کورسۍ کې ناست کار یې برابر وي. او دې ټیم کې نفس څه وایي د خدای خاطر وکړه د کاره دې ویستو یار پاسه بس دی دا مولیان دا به چاپلار ستړي کي او دمه دمه راځي او خېږي او بس دا ډام ډېر شی وه. خو نه څنګه چې مې ورور خبره وکړله دا بل ځای کې الله فرمایي ای زما بندګانو زما احسان په ځان باندې وګڼئ چې ما مسلمانان ایمان والا پیدا کړي، ما د تلاره ښودلې ده. الله وایي په ما باندې احسانات مه کوئ. الحمدلله منګ او تاسو رب ته محبوب یو دا یا ساتي کم کس چې د الله خوښ وي. لکه دنیا کې چا د چا سره محبت یو ځان ته نو کور ته راغواړي که نه وجرې ته راغواړي بالغو ته کېدي او بیا د خپل طاقت مطابق هغه له څه ورکوي که نه ورکوي خوراک مراک به کوي بادام او څه دا که نه ده خوښي که نه. او چې ما غوندې بدې شي نو خدای کو په لار کې ته ویل هغه باچا را روان دی لانجمار د جیب ته شا کې دغه موبایل کې ګوتې وخي. دا موږ او تاسو د الله خوښ یو الحمدلله. ځکه خپل کور ته راوستي وو اوس را باندې رزق خوري. دوه قسمه رزق دی، یو رزق جسمانی دی بل رزق روحانی دی. رزق روحانی الا بذکر الله تطمئن القلوب دا ښکلی رزق دی. ګوره ښه
روړ مې ته خبره وکړه دا مخامخ چې ته ناست دا رنګونه پې چړاو دي دا ښایسته ښایسته رنګونه دا د فقر فاقي واله دي خو نه الحمدلله شیخ ادریس صاحب د الله په عمر کې برکت پیدا کړي وي ډاکټر ته مې ویل چې داسې وخت د نارې نشته چې مونږ پکې ناره باندې ګولې واچو یار